چې کم کس دا غواړي چې زما د ټول نیمګړي کارونه مکمل شي، ټول نیمګړي کارونه مراد چې څومره ستا کاروباري مسایل دي، ستا کورني مسایل دي، ستا نور چې څومره معمولات دي د ورځې او نیمګړي تا نه پاتې کېږي یا نیمګړي پاتې شوي دي، چې څومره کارونه دي د نیمګړو نه مراد چې څومره ستا هغه کارونه دي چې ستا د زندګۍ حصه ده او تا نه په نیمه کې پاتې شوي دي یا په نیمه کې در نه پاتې کېږي او پوره کېږي نه در نه، که هغه ستا ایمانی حالات دی، ستا ایمان نیمګړی دی، ستا نور داسې معمولات دي هغه نیمګړي دي، ستا مونځ نیمګړی دی، ستا تلاوت نیمګړی دی، ستا دغه رنګې نور نیک اعمال تا نه نیمګړي پاتې کېږي، تا نه مکمل کېږي نه، نو څوک چې دغه عمل کوي د ابو داود شریف روایت دی، وایي څوک چې سحر او ماښام وپیرې 7 مرتبه دغه عمل کوي، حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم، کم مسلمان او کم مسلمانه خور چې دا عمل کوي سحر او ماښام، نو انشاءالله د دې چې څومره نیمګړي کارونه دي، که هغه اعمال دي او که هغه نور کارونه د زندګۍ معمولات دي، انشاءالله الله جل شانه به د دغې عمل د برکت نه د ټول دغه نیمګړي کارونه پوره کوي، که هغه د کاروبار په لحاظ سره دي، که هغه د کور معمولات دي، که هغه دغه رنګې د دنیا نور معاملات دي، یا د زمونږ ایمانی چې کوم اعمال دي، مونځ شو، روژه شو، زکات شو، ذکر تلاوت شو، دغه رنګې نور چې څومره اعمال دي او موږ نه پوره کېږي نه، نیمګړي رانه پاتې کېږي، نو الله جل شانه به دغې عمل په برکت سره زمونږ دغه نیمګړي عملونه ټول پوره کوي انشاءالله. نو ډېر اسان عمل دی، حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم، دغه عمل شروع کوي انشاءالله. دې په وجه به الله رب العزت ستاسو ټول دغه نیمګړي کارونه مکمل کړي. الله یې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.